بسم الله الرحمن الرحیم. خجی دا اوسه پورې چې کومې خبرې روانې وي نو دا د اسم معرب وي. اسم معرب او اسم معرب چې و نو د دې اسم آخر مختلف کېده چې کله پې مخکني عوامل جدا جدا راتله. باقی دلته مبنی دی نو مبنی دلته ما لیکلی دی په اختلاف د عواملو سره نه بدلیږي، خو بر الفاظ به وګورو. مبنی چې مبنی الاصل سره مشابهت لري، مبنی الاصل اصلی مبنی اوریجنل، نو اوریجنل مبنی الاصل چې کوم سیزونه دي نو هغه درې دي. درې سیزونه مبنی الاصل دي. یو ماضی ده، د ماضی گردان په دې کې ماضی معلوم ده او ماضی مجهول ده. ضربه گردان او د ضربه گردان دا ټول گردان چې دی د ماضی نو دا مبنی دی. دی باندې چې کله عامل داخل شي، مخکې په عامل داسې عامل چې هغه رافعی رفع ورکوي، نو په دې کې کار نه کوي، په دې کې اختلاف نه راځي. مخکې عامل پیراله وی دی ماضی لا زه رفع ورکوم نو رفع نشي ورکولی، نصب ورکوم نصب نشي ورکولی، جر ورکوم جر نشي ورکولی، او مبنی بالکل قبلی نه، مبنی حرکت بالکل نه قبلی. یو پای کې د ماضی گردان دی، دویم ټول حروف، جمله حروف، ټول حروف مشبه بالفعل او دغشان ما ولا مشبهتان بلیسا لاین فی جنس، دا چې کوم راغلی حروف ندا، حروف جاره، حروف ناسبه او حروف جازمه او دغشان حروف غیر عامله، دا داسې کلمې دی، حروف دی چې دا د مبنی سره تعلق ساتي او دا کلک مبنی دی. دا دریم نمبر امر حاضر معروف. امر حاضر چې کوم اضرب، اضربا، اضربو، اضربی، اضربا، اضربنا، دا د حاضر صیغې دی. معروف مجهول نه لتضرب نه، معروف امر حاضر معروف. امر حاضر صیغې چې دی نو په دې کې بالکل اختلاف نه راځي، د دې په آخر کې اختلاف نه راځي. کو په دې باندې هر څنګه عامل داخل شي خو په دې کې اختلاف نه راځي. نو دا درې سیزونه داسې مبنی ټول حروف او امر حاضر معروف چې دا ډېر کلک مبنی دي، مضبوط. باقی مبنیات ټول شپږ دي، خو په دې کې دا درې چې دي دا خو مکمل، دا خو مبنی الاصل دي، دا خو ډېر اوریجنل اندازه باندې دي. خو دا باقی درې چې پاتې شو نو د دې مبنی الاصل کې د ماضی سره یا د حروف سره یا د امر حاضر سره په یو شکل باندې مشابهت راغلی، تعلق وسر راغلی، نو د هغې تعلق د وجې نه دا بل سیزم مبني شوی دی. د څه د وجې نه؟ په مثال په طور د حروفو کې احتیاج راغلی دی، احتیاج پکې دی، چاته محتاج دی. نو کو بل یو سیز په دې باقیو سیزونو کې کو چا کې احتیاج وي نو د حروف او د دې په احتیاج کې مشابهت رااله، په احتیاج کې یو شانواله رااله،
نو څنګه چې مبنی الاصل مبنی دی نو دا مبنی شو، خدا د مبنی الاصل پشانه نه. دې باندې پوه شئ. نو مبنی ټول شپږ څیزونه دي، مبنیات ټولو شپږ دي، خو په دې کې اوریجنل او کلک انداز باندې مبنی دا درې څیزونه دي، او دا باقی چې مبنی شوي دي نو د دې د مبنی الاصل سره په یو څیز کې مشابهت راغلی دی. مبنیات شپږ دي، ماضی، ټول حروف، امر حاضر، معروف، دا خو پکې دا شلو. څلورم د مضارع دو صیغې، د مضارع گردان یضربون چې شروع وکې نو یو د جمع مؤنث غائب صیغه یضربنا، او دویم جمع مؤنث حاضر صیغه تضربنا. دا یضربنا او تضربنا صیغې په مضارع هر باب چی پاغی کې یضربنا تضربنا صیغې دا د مبنی سره تعلق ساتي. په دې باندې چې مخکې عامل راشي، مثال په تور باندې لم پې تراولا، لن پې راولا، لای ناهیه پې راولا، دا یضربنا تضربنا او مکشانی دا نون د دې غورځېږي نه. خبره باندې پوه شو. دا دغه صیغې پکې دي، دغه دو صیغې پکې د مضارع دي. باقی د مضارع صیغې نورې چې دي، مثال په طور یضربو ده مفرد دي، تضربو، تضربو، اضربو، نضربو. لن پې داخل کا نو لن سره لن یضربه کېږي، لن تضربه، لن تضربه، لن اضربه، لن نضربه. لا ناهیه پې داخل کا نو لا یضرب، لا تضرب، لا اضرب، لا نضرب، هغې سره دا بدلیږي. تسنیو باندې بیا داخل کا او په جمع باندې نو د تسنیو نه نونونه غورځوي او د جمع نه نون غورځوي، خو د جمع مؤنث غائب صیغه او د جمع مؤنث حاضر صیغه دې ته څه نشي ویلی. نو په مضارع کې دا دو صیغې چې دي دا مبني دي او باقی معرب دي. باقی د مضارع دو صیغې د جمع مؤنث یعنی غائب او حاضر او نون تاکید والا یضربو ده نو لیضربن، اوس نون لیضربن نون دغه پکې رالی خفیفه رالی او نون ثقیله. نو د مضارع گردان سره چې نون خفیفه یا ثقیله راشي نو هغه مبني سره دي، هغه مبني سره دي. د مضارع ساده گردان چې دی پای کې دغه دو صیغې او باقی چې مضارع سره نون ثقیله او نون خفیفه یوځای شي نو دا ټولو د مبني سره تعلق ساتي. د مبني سره مبني الاصل سره پس کې مشابهت لري، بیا د هغه هر یو ټکي جدا جدا مشابهت دی چې د یضربنا د څه وجې نه هغې سره دی، تضربنا د پاره جدا دغه دی، هلته د نورو صیغو د پاره جدا، هر لفظ د پاره جدا جدا مسله ده او هغه بیا ډېر یو تفصیلي بحث دی ځکه چې دا خو په سوونو په زرګونو ټکي دي. بهر حال پنځم نمبر جمله من حیث الجمله. څه مطلب؟ کله چې جمله ورته د جملې مختلف حیثیتونه، د جملې مختلفو حیثیتونه، مثلا ګوره یضربو ده دا جمله ده، یضربو جمله ده، خو دې یضربو باندې چې ان مونږ داخل کو بدلایي دا تاسو یو ځل تا کړو کنه، مونږ چې په لن داخل کو بدلایي لم په داخل کو بدلایي حالان کې یضربو جمله ده، لیکن د جملې خپل حیثیتونه دي، د جملې خپل حیثیتونه دي. کله چې جمله من حیث الجمله جمله چې وی جمله چې جمله وي نو هغه به موږ د مبني سره ولو. تاسو ته بیا راشي چې مثال په تور دا پوره جمله ده حال واقع شوی دی، پای کې څه ظاهري تبدیلی پاغه کې راوستي نه، دا جمله ده، دا مثال په تور باندې خبر واقع شوی دی، تبدیلی پکې
راغلی نه خو چې کله جمله د دې حیثیت نه چې دا جمله د دې نه اوته یو بل حیثیت ورله ورکا د فعل حیثیت ورله ورکا چې دا فعل شو نو په هغه حیثیت باندې چې کله لن راله نو لن په عمل وکړو لا په عمل وکړو حیثیت چې لګا مثال په تور یو جرګمار دی او هغه د جرګې په حیثیت باندې تا لراله نو ته بیا په هغه حیثیت باندې به ګوري لیکن دغه جرګمار په بل حیثیت باندې د جګړمار په حیثیت باندې تا لراله نو به بیزتی کیږي لیکن د جرګمار په حیثیت چراله نو به عزت کیږي دا د ار یو سیز خپل حیثیتي ریل دی د دې تعلق د الله د کتاب سره دی نو خلق بیا داغه د پاسم نشي اوړې دی لرګې دی لیکن دغه لرګې یو عام لرګې دی هغه خلق په ګنده ځایونو کې استعمالي ځکه چې داغه تعلق هغه د بل څه سره شي نو دا مختلفو حیثیتونه جمله د دې حیثیت نه چې دا جمله ده دغه حیثیت ولا موږ ورکو نو به مبني شو او شپږم نمبر اسم غیر متمکن د اسم غیر متمکن بیا خپل اقسام دي باقی مبنی په اختلاف د عوامل سره نه بدلیږي ګوره مبنی رااله دا هؤلاء دا مبنی دی هؤلاء مبنی دی پدې هؤلاء باندې ته عامل رافع داخل کا یو عامل پر راوړه چې هغه عامل دې له رفع ور کوي نو دا جاءنی په داخل کا نو دا وس نشي ویل کېږي چې جاءنی هؤلاء او نشي ویل کېږي دې د هؤلاء اخر ته اختلاف ناراضي په اختلاف د عوامل سره اختلاف د عوامل څه مطلب عامل په رافعه داخل کا جاءنی په داخل کا جاءنی هؤلاء او نشي ویل کېده اوس پر رأیت داخل کا عامل بدل کر رأیت فعل فاعل هؤلاء مفعول به کار پکې ورنکو مررت به عامل ګوره بدل شخه یلکه ویښه عامل بدل شبه دا جار شو دا مجرور شو لیکن دا مجرور دا څه نه دی چې دا غني لفظا مجرور دی هؤلاء دا زیر چې دی دا د دې بعد یا تقدیرا دی پټ دی نه په هؤلاء باندې عامل اړو کار نه دی کړی نه قبلی بالکل کار نه دی کړی خو بس مونږ وایو چې یاره پتا باندې عامل راغلی خو بس محلن شو محلن مجرور ته مونږ وایو لفظي مبني نه لفظي دغه کیږي مرفوع کیږي نه منصوب کیږي نه مجرور کیږي او نه تقدیری مسله چې کوم په موسی او عیسی او هغه کې غلامی هغه کې چلیدا هغه د معرب سره تعلق د مبني چې ده په دې باندې بالکل کار نشي کوله د مبني په اختلاف د عوامل سره نه بدلیږي نه د مبني اخره جاء هؤلاء جاءني دیخه جاءني هؤلاء جاءني هؤلاء رأيت هؤلاء مررت بهؤلاء واړوي دا ګوره دا کومې جملې چې ټول راځي او موږ وایو چې دا پلاني حالت کې دا پلاني حالت کې دا او موږ کشان وي په هغه بدلیږي دا بدلیږي نه دا خو لکه دلته ډېر مثالونه موږ داسې پیش کړي چې خبر دا جمله اسمیه راځي خبر جمله فعلیه راځي خبر جمله شرطیه راځي نو په هغه جمله کې چې موږ وګورو د خبر د وجه نه رب پکې نه راغلی هغه موږ کشان ومغه خپل جمله هغه جمله من حيث الجمله ده اوس دغه جمله دغه ضربه ده ته په مثال په دغه ضربن لکه یضربو دی وشو جمله ده ان په داخل کا نو ای یضرب شو دلته اوس د جمله حیثیت بدل شو مونږ دا نه وایو چې دا ان په جمله داخل شوی دی نه مونږ به دا وایو چې دا ان په فعل داخل شوی دی د جمله حیثیت دی ختم شو جمله هم بدلیږي را بدلیږي چې جمله من حيث الجمله شنو به بدلیږي نه به د مبني سره شي چې بدلیږي هغه کې هغه ته به موږ فعل وایو
بسم الله الرحمن الرحیم. بیان د مبنیات شروع. پاغه کې مبنیاتو کې څه بیان شوی دي، صفاتی دي. پای کې د اسم غیر متمکن، اسم غیر متمکن چې اعراب لا زین ور کوي، څنګه چې مبنی دی چې داغه اخر نه مختلف کیږي په اختلاف د عوامل سره. اسم متمکن بیا په اته قسمه ده. مضمرات اسم غیر متمکن په اته قسمه ده. مضمرات، اشارات، موصولات، اسماء افعال، اسماء اصوات، اسماء ظروف، اسماء کنایات او مرکبات. دا اته قسمونه شو. په اتو کې به د مضمراتو بیان داده. مضمرات یعنی ضمیرونه. ضمیر په درې قسمه ده: مرفوع، منصوب، مجرور. ضمیر چې مرفوع وي یعنی حالت رفعی کې راغلی، په مرفوعاتو کې وي. منصوب چې په منصوباتو کې وي. مجرور چې په مجروراتو کې وي. مونږ به ضمیر مرفوع متصل څنګه پیژنو؟ مرفوع په دوه قسمه، یو متصل بل منفصل. ضمیر مرفوع متصل، مرفوع منفصل. د مرفوع متصل د پاره د دې دو علامات دي. اول صيغه کې داخل وي، صيغه کې دننه د ضربنا والا تر ضربنا پورې، او دغه شان په مجهول کې واخلا، په مضارع کې واخلا، امر نهي کې واخلا. په دې صيغو کې دننه ضمائر شته. په دې ټولو صيغو کې څه دي؟ ضمائر پکې دي. دې کې دننه، صيغه کې دننه، لکه ضربه ده. ضربه صيغه پوره شولا. په دې پوره صيغه کې چې کم دننه ضمیر دی، دې ته به موږ وایو مرفوع متصل. صيغه کې داخل. اوس د صيغې نه خارج رااله، ضربه هو دا سراله، ضربه هما. نو هما د صيغې نه خارج شو، خو صيغې په سنخته ده، نو هغه جدا چیز ده، هغه د منصوب کې راځي. په ضربه کې دننه، په ضربه کې دننه، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا. دې کې دننه چې مونږه ضمیر ګورو، نو ضمیر بوي مرفوع متصل په صيغه کې دننه. دا یو علامه. دویم علامه افعال ناقصه سرا، یعنی افعال ناقصه کې دننه. هغه یو قسم افعال دي، افعال دی هغه. کو دا یو علامه یاد شي نو هم کار کوي. بس افعال ناقصه هغه افعال دي، خو بس په فعل کې دننه شو. کان کې دننه، کان کانا کې دننه، کانو، کانت، کانتا، کن. داسې په دې کې دننه، په دې صيغه کې په فعل کې دننه، په صيغه کې دننه. دې ته به موږ وایو ضمیر مرفوع متصل. د دې مخکنی مثال ضربه ده او د دې کانا. خو کو دې یو باندې اکتفا وشي نو کار کوي، ځکه چې دواړه فعلونه څه مسله پکې شته نه. افعال ناقصه کې بیا اصبح، صار، امسا، غټول پکې دي. ها نو د ضمیر مرفوع متصل دا دو علامې یاد کړئ. او منفصل چې د مرفوع منفصل، نو هغه به صفا ضمائر وي. دا انا، نحن، انت، انتما، انتم، انت، انتما، انتن، هو، هما، هم، هي، هما، هن. دا به جدا راشي. لکه قل هو الله، هو دا ضمیر مرفوع منفصل له. پوهیږئ؟ انت فعلت، انت، انت راله، دا جدا ده، مرفوع منفصل له. نو دا منفصل صفا معلومیږي. دا مرفوع متصل او منفصل شو. دویم نمبر
ضمیر منصوب کې بیا دو قسم دي یو متصل او بل منفصل متصل د دې دو علامات دي نمبر 1 د صيغه پوره کېدو نه پس تا تماوي ضربه ضربهما ضربهم ضربکا د صيغه د پوره کېدو نه پس راغلي وي خو دې پس نخته وي دې ته موږ وایو منصوب ضمیر منصوب متصل منصوب د منصوباتو کې ګورا متصل د فعل پسې راغلی دی لکه ضربته ضربتو فعل فاعل هو مفعول دلته دو ضمائر رااله تو دا په صيغه کې دننه نشو نو مرفوع متصل او دا هو د صيغه د پوره کېدو نه پس رااله نو دا منصوب متصل شو دویمه علامه حروف مشبه بالفعل سره د حروف مشبه بالفعل سره چې کوم ضمیر رااله انه انه كأنه لعله لیته دسی لیتهما لیتهم حروف مشبه بالفعل سره چې کوم ضمیر رااله نو هغه ته به موږ وایو منصوب متصل ځکه چې هغه د حروف مشبه بالفعل د پاره اسم ده او اسم د حروف مشبه بالفعل منصوب وي نو منصوب متصل شو پوهیږئ او دا خو د منصوب متصل علامی دي باقی منفصل چې ده دا غي ما علامه لیکل د چې یا تر مخک راغلی وي هغه مثالونه خیر ډیر دي ایات مخک راغلی ایاکا ایاکما ایاکم ایاکی ایاکما ایاکن ایاهو ایاهما ایاهم ایاها ایاهما ایاهن دا دغه دي داتې جوړیږي بیا ایات مخک راغلی ایاک نعبدو دغه منصوب منفصل دی ایاک و ایاک نستعین پوی دا منصوب منفصل شو بس دا یو علامه یاد کړئ چې ایات مخک راغلی وي دریم نمبر مجرور متصل په دې مجرور کې منفصل نشتا په مجرور کې منفصل نشتا مجرور متصل د دې دو علامات یاد کې دو علامات نمبر 1 حروف جاره پسې براغلی وي به بهما بهم بها په دې با کې بلا جوړیږي او دا سے ورپسې لکه فیشا فی کم جوړیږي فیه فیهما فیهم فیها فیهما فیهن فیکا فیکی فیکو بلا شی په دې کې جوړیږي خو دغه حروف جاربت مخک راغلی وي علاشا علیه علیهما علیهم علیها علیهما علیهما علیهن علیکا دا سے ورپسې پوئی کې دی باندې حروف جارت مخک راغلی دا یو علامه بالکل حروف جار پسې یعنی هغه ته مخک راغلی لکه به شا دویم اسم پسې مخک ته اسم راغلی غلامه غلامه مخک ته دغه راغلی دا اسم راغلی ضربی وهل زما چې ما وال کړی دي ضربی وهل زما نو دا بی یا چې راغلی دا ضمیر مجرور متصل ځکه ته مخکې اسم ته راغلی دی ضرب مصدر ته مخکې راغلی دی غلامه غلامکما غلامکم غلامها داسې ورپسې زبلا ټکي دی نه جوړیږي نو چې مخکې ته حروف جاره راغلی او مخکې ته اسم راغلی وي دا یو مضبوطه فارموله ده په دې فارموله باندې ډېر ښایسته کار کیږي یاد کړئ بسم الله الرحمن الرحیم متوجه شیخا اسماء اشارات
هغه اسمونه چې په هغې بل چاته اشاره کیدی شي. نو اشاره چې چاته کیږي نو هغه چې مذکر وي نو اشاره هم د مذکر وي، چې هغه مؤنث وي نو اشاره هم د مؤنث وي. نو اسماء اشارات په دو قسمه دي، للمذکر د مذکر د پاره او للمؤنث د مؤنث د پاره. بیا د مذکر د پاره درې قسمه دي، مذکر چې واحد وي، مذکر چې تثنیه وي، او چې مذکر جمع وي. نو د واحد د پاره ذا، د تثنیه د پاره ذانی ذینی. او خیال کوئ ښه، ذانی حالت رفعی کی ده، ذینی دا نسبی جری کی ده. تبوی چې دا خو مبنی ده، څنګه حالت رفعی کی یو شان راځي او حالت نسبی جری کی بل شان؟ څه مسله ده؟ او الته په معرب کې هم ده، په تثنیه کې هم راغلی ده. ذانی زینی د هغې سره هم څه ناسه تعلق ساتي، هغې په شان ترتیبي دی، خو دا مبني دی. دا څه شی دی؟ مبني دی. بس د دې جواب به دا وکړي چې دا واضع د عربی جوړونکي وضع کړی دی په دې شکل باندې چې حالت رفعي کې به دا ځان راځي او نسبي جري کې به زین راځي. هغې وخت کې دا وضع شوی دی، دا د عامل د وجې نه په دې کې تبدیلی نه راځي. دا جواب دی ښه. او بعضې وایي ځان زینې دا د معرب دی، تثنیې سره دلته ولي، دا خبره هم پکې شته. خو به هر حال دا د مبني سره دی، خو دغه شک په د معرب راځي. د هغې شک د ختمولو دپاره موږ دا خبره وکړه چې دا واضح وضع کوونکي په هغې وخت کې دا ګرځوی چې په حالت رفعي کې به ته ځانې د ځانې شکل راوړي او حالت نسبي جري کې به د زیني شکل راوړي. خو دا په دې دو شکلونو باندې راځي او دا د تثنیې دپاره دی. تثنیې دپاره ځان اشاره دو څیزونو ته یي. ځانې دغه دو څیزونه، ځانې دغه دو څیزونه، ځانې دغه دو څیزونه، ځانې. اوس چې رالی ځانې که رالی، ځانې که، نو دا که چې دی دا د خطاب دپاره شو. ځانې دغه دو څیزونه که تا ته ویم، د دا معنی راځي ځانې که. بیا ورپسې د مذکر د جمع د پاره اولا او اولا او اولائی، اولا او اولائی. دا مونږ چې وایو اولائکا دا د دې سره تعلق ساتي. اولائکا دا کا د خطاب د پاره دی. اولائکا د دې څه معنی ده؟ اولائی دغه ډیر کسان، کا تا ته ویم، د دا معنی ده اولائکا. ګوره که چې کوم دی دا حرف خطاب دی د مفرد د پاره، کا معنی تا ته ویم. ګوره اولائکما څه معنی شوله؟ اولائکا دغه ډیر کسان، کوما تاسو ته ویم، د دا معنی ده. پوه شي پې وروستو به دغه که وروستو ځکه ټیم سیوا دغه نشي. نو اولائی شخو سوال دی ځان سره ساته. دویم اسماء اشارات د مؤنث دپاره، دلته ویډیو کې بیا غیر ضروري څیزونه راځي که دغې وجې نه. د مؤنث دپاره، د مؤنث دپاره چې کوم الفاظ دي نو په هغې کې یو دی تا، تا، تی، ته، تیهی. تیهی بعضې وخت د دې ها ولاړ زیره مو لیکلی شي. ذی، ذه، ذیهی، دې کې هم د ها بعضې وخت کې ولاړ زیر ولیکلی شي. دا اسماء اشاراتو کې د مؤنث دپاره دي، خو د واحد دپاره،
دویم تسنیه د پاره تانې تین راځي تانې تین او د جمع د پاره دا الفاظ دي دلته لیکلی شوي دي د دې په اول کې ها د تنبیه راځي زا راله د دې په اول کې ها د تنبیه هازا منګ وایو دغه معنی خو د زاد او د ها معنی خبردار دغه هازا کتابنا خبردار دغه کتاب زمونږ دی هذا ها د تنبیه د پاره هؤلاء خبردار دغه کسان هؤلاء خبردار دغه کسان هذان خصمان قرآن کریم کی راځي دا دو جګړ مار دي ها خبردار ذانی دغه دوا د دې په اول کې ها د تنبیه راځي لکه هاذا دویمه دا خبره د دې په آخر کې کافی خطابی راځي کاف خطاب دې تا زاکا دا زاده ذاکا زا سمانا ذا دا ست چې اشاره کوم دا یو دی او مذکر دی او کا دا خبره تا کوم اوس کو خطاب زکم زنانه سره او دی خوا هغه سیز ته چې اشاره کوم هغه نروي نو زه به ویم ذا کې دا سیز تا ښځې ته ویم تا ته ویم ذا کې دوی زا کوما دلته سیز یو دی ښځې ډېرې دي زا کننا فذلکن الذی لمتننی فیه التدی ذالکن دا لام پکې راځي ښه لام پکې بیا د بعد د پاره راځي ذالکن ذا دغه ګورې د یوسف علیه السلام ذالکن کن تاسو ته ویم داسې کن د خطاب د پاره شو د دې په آخر کې کافی خطابی راځي ضمیر نه دی ښه ذاکا دا که ضمیر نه دی ځکه ضمیر خو باید د اسم سره تعلق شي بیا خو دا مضاف الیه شو اشاره نه مضاف کېږي ښه ذاکا او ذالکا ذاکا چې دی یو ګوره ذا دی بل ذاکا دی بل ذالکا دی ذا بالکل نږدې د پر راځي ذا دا سیز او ورپسې ذاکا دی هغه سیز دغه سیز لږ جدایي او ذالکا چې دا بالکل بې جدایي ډېر لري لکه قرآن کریم کې موږ وایو ذالک الکتاب نږدې دی لیکن مونږ ډېر لرې حسابوو د عظمت د وجنه د شان د وجنه چې ډېر لوی شان والا کتاب دی ذالک الکتاب هغه کتاب ډېر لوی شان دی نور دې دپاره ځای استعمالیږي ذا لفظ ځکه قریب دی که نه نو دا درې حروف چې دی یو ذا دی یو ذاکه دی او بل ذالکه دلته مې لیکلي هم دي دا د قریب د پاره راځي دا لږ بعید متوسط د پاره او دا د بعید د پاره یاد کړئ بسم الله الرحمن الرحیم اسم غیر متمکن شروع پائے کے اول و مضمرات دویم و اشارات دریم دی موصولات موصولاتو کے د دې ترکیب چې مونږ کوو ترکیب د دې ترکیب دا کم چې موصولات دي نو دې ته به موږ وایو موصول او دې پسې به وروستو صله راځي جمله راله هغې ته به مونږ څه وایو صله به ورته وایو دواړه به یو ځای کو بیا موصول او صله به یو ځای کوو مخکې چې بس څه جوړېږي کو مفعول به جوړېږي کو حال جوړېږي کو فاعل جوړېږي چې هر څه جوړېږي خبر جوړېږي مخکې کو مبتدا و دا به وله خبر جوړو کو مخکې فعل دا به وله فاعل جوړو کو دا مفعول واقع شوی مفعول به واقع کوو خدا موصول او صله موصولات د مذکر د پاره جدا دي د مؤنث د پاره جدا د مذکر د پاره د واحد او تسنیه او د جمع د واحد د پاره الذی دی ما لفظ دام د الذی په معنا
من دے دا الذی پا مانا ایون دے بل زاد پس دا ما استفهامیینا پس دا ما استفهامیینا مخکت ما را لے رست زا را لے ماذا دا ما مانا سا استفهام ماذا صنعتا تاسو وکړه ماذا صنعتا ماذا نو ما استفهامیه شو او زا دا اسمائی موصولاتو کې شو او الف لام چې اسم فاعل اسم مفعول باندې داخل شي ضاربون ده الضاربو الف لام دا الف لام دا الذی په معنی ده مضروبون ده المضروبو اسم مفعول باندې داخل شو الف لام چې په اسم فاعل اسم مفعول داخل شي نو هغه وی د موصولاتونه پوه شئ دا د واحد د پاره د تثنیه د پاره اللذان اللذین اللذان اللذین دا لیکلو کې دا سرازی یو د دې دا لیکل ته قرآن شي په والا کنه ته وګوره ما لیکل دا سده دا د لیکلو د اصولنا نو دغه د لیکه خجی اللذان اللذین اللذین اضلانا من الجن والانس واللذان یأتیانها منکم فآذوهما فإن تابا دا کم زیده لکه دی اول نو سپارک چی ده واللذان دا یو لام سر لکلی کی کو دا دو لامون شی کنا نو بیا با دا مخ که دینا لیپ لام رازی بیا دو لامون چی شی نو دا غی لکل پا دی شکل باندی کی بیا اغا اللذان بیدا سر رازی اللذان نو پدې کې دا لام چې کوم دا سوی دا خو الف لام لکه یو قسم د غش لکه الف لام پیراله جدا الف لام دا اللذان دغه څه اوس ګوره الذین هم دی کنه ما پدې پکا دي اللذان اللذین او د جمع د پاره الذین او یو لفظ دی اولا اولا په نورو کتابونو کې دی ښه اولا بعضې ځایونو کې دا استعمالیږي داسې موصولاتو کې بیا د مؤنث دپاره واحد دپاره التی او ایتن او تسنیه دپاره اللتان اللتین دام په دې شکل لذي ښه یو لام دی اللتان اللتین رفعی او نسبی دلته رفع او نسبی مسله ده د جوی د پاره اللائی 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 اللاتی اللواتی واللاتی یاتین الفاحشة من نسائکم واللاتی او اللواتی دی باندې پوه شئ دا دی اسمائی موصولات دی ترکیب کې به موصول صله ویل کېږي یاد کړئ بسم الله الرحمن الرحیم مبنیات اسم غیر متمکن په اته قسمو مضمرات اشارات موصولات درم نمبر دی اسمائی افعال سلورم اسمائی افعال اسمائی افعال دیتے وی چی اسمون دی فعلون دی د اسم کار پکی شتا او د فعل کار پکی شتا ظاہری شکل تے چی گوری نو اسمون دی ظاہری شکل تے چی گوری اسمون دی لیکن معنی د فعل دا
اسماء افعال وتذکوي چې اوم اسمونه دي اوم فعلونه دي دا دی د مبنی سره اسم غیر متمکن سره دی ښه په دې باندې په دې اسماء افعالو چې مخکې عوامل راشي نو دا په خپل حال باندې په دې کې تبدیلی راوستلی نشي اوس اسماء دي خو د افعالو په معنی دي نو د کم فعل په معنی دي د ماضی کو مضارع کو امر کو نهی د کم فعل په معنی دي نو اسماء افعال د ماضی په معنی اوم راځي د مضارع په معنی اوم راځي او د امر په معنی اوم راځي اسماء افعال د ماضی په معنی اوم راځي د مضارع په معنی اوم راځي او د امر په معنی اوم راځي خو مشهور چې دی هغه د ماضی والا دی او د امر والا دی دی باندې پوښ نور د مضارع په معنی چې راځي نو هغه اوم شته ای لفظ دی اوس ای د دې معنی دا د زه تعجب کوم اتعجب و زه تعجب کوم دا د مضارع په معنی چې راځي نو شته دی ښه شته خو قلیل دی استعمال د هغې ډېر کم دی او عموما دا استعمالیږي اسماء افعال چې د ماضي په معنی د ماضي دویم چې معنی د امر حاضر وي د ماضي په معنی چې اسماء افعال لکه هیهات شتانا سرعانا نو دا اسماء افعال دا هیهات شتان سرعان دا اسماء افعال شو معنی د ماضی دا نو د هیهات معنی څه بعوده لري دا خبره ډیره لري ده شتانا افترقا جدا کېدو ته ویل کېږي سرعان سروعا د جلتۍ په معنی باندې دی باندې پوه شوي خو دا اسماء افعال دي او د ماضي په معنی دي چې د ماضي په معنی شو نو هیهاتا دا فاعل رفع ورکوي ښه عمل بیا دا دی فاعل څه ورکوي رفع ورکوي هیهاتا یوم العید لرې دا هیهاتا معنی بعوده لرې دا دا اختر روز هیهات یوم الفطر یومو دا دغه د پر فاعل له په دې هیهات شتان سرعانه کې بدننا فاعل نوی ښه په دې کې دننا نوی دا دغه کې راځي دا اسماء عامله کې راځي په دې کې دننا فاعل پروت نوی د دینه بهر اسم ظاهر وي ښه دا فرق پکې دی دغه دی کې دویم چې اسماء افعال د امر حاضر په معنی به د امر کې دا کار وکړه پای کې یو رویدا ده رویدا دا اسم فعل له بلها علیک دونک هیهل هلم امین ها نور مشته ده دا مشهور دی رویدا معنی څه مهلت ورکا امهل مهلت ورکا د بلها معنی پریدا اترک علیکا لازم کا پزان دونکا انیسا حیہل مخامخشا حلما راشا ایتی آمین آمین وللضالین آمین آمین معنی استجب دا دعا قبول کا ها ونیسا خذ نو دا اسماء افعال دی خود معنی دا امر حاضر دا معنی دا صدا امر حاضر او پا دے کے دننا خپل زمائر دی اغی فاعل دی پا دے کے دننا خپل زمائر دی اغی فاعل خود دا زمائر پا دی روی دا بلها علیک دی کے ندی د دې ترکیب چې تکینو دا بت اسم فعل دغه ته بیراړه کو هغه اینو ماضی ته به واړ نو د ماضی ترکیب به وکي
او کو دا راله نو دا به ته امر حاضر ته واړې نو د امر حاضر ترکیب به وکړي دا چې په خپل شکل باندې وي نو په هغې کې ترکیب نه کېږي لکه ته د هیهاته ترکیب نشي کولی چې ته هیهاته دا په معنا د ماضي ده نو هیهاته ووایي چې دا فعل شه نه هیهاته دغه شان فعل به وی نه ته مکمل فعل ته راواړوه نو بیا ورته فعل ووایي جمله فعلیه ترې جوړه کړه ځکه چې هیهاته ته وایي چې دا فعل دی نو هلته خو پکې د اسم کار هم کېږي که نه پوهېږې دې باندې که نه نو دا به ته فعل ته راواړې نو ترکیب به یې کوې نو په دې کې ضمیر په دې کې ضمیر د دې فاعل چې د هغه اسم ظاهر او په دې کې فاعل دننه پکې وي ترکیب کې بې دا فرق یاد کړئ شاباس بسم الله الرحمن الرحیم اسم غیر متمکن شروع په اسم غیر متمکن کې اول مضمرات دویم اشارات تریم موصولات څلورم اسماء افعال پنځم اسماء اصوات او شپږم اسماء ظروف اسماء دا رستو چې کوم ذکر کیږي دا اسمونه دي لیکن اصوات اوازونه دي دا اوازونه دي دا به مونږ په درې قسمه کوو نمبر 1 आवाज خیال کا وخا نمبر 1 چې دا आवाज په حقیقت کې یو ساروی کوي یا یو د مارغه اوازي یا د سپي اوازي یا د پیشو اوازي आवाज دا خبره وی د بلچا خیال کا وخا وی د بلچا لیکن مونږه اکشان په خپل جبه باندې په خپل خلی ادا کو یو دا قسم دی لکه د سپي आवाज مونږ هغه شان وکړو یا د پیشو आवाज مونږ په خپل جبه باندې اکشان आवाज وکړو ماشومان کوي داسې کنه یو بل ماشوما سي رہی یو دا قسم دی یا د یو مارغه आवाज مونږ وکړو لکه دلته د کارغه आवाज نقل شوی دی چې کارغه आवाज کوي عاق نو هغه لفظ دلته مونږ راوړو د کارغه د आवाज نو اول هغه आवाज دی چې وی د حیواناتو د زناورو اوازي د غوانو اوازي د څاروو اوازي د مرغانو اوازونه هغه ته امکشان نقل کی دا اول قسم دی پوه شئ په اول چې د بل چا د आवाज حکایت وکي نقل وکي د پیشو د आवाज نقل ما بعضی ماشومان له ورزي لکه عاقشه د کارغه आवाज دویم بهایم ته پر आवाज کولی شي څه مطلب دا داسې الفاظ دي چې دا د سارو نه دي دا د مرغانو د خلی आवाज نه دی دا د سپو د خلی आवाज نه دی دا انسان جوړي انسان خو جوړی د اغس د چا سره چې خبرې کوي کنه نو هغه د پاره یو الفاظ جوړ کړي د هغه د پاره د خپل الفاظ جوړ کړي د ساروی आवाज نه د خپل یو الفاظ جوړ کړي مثلا مونږ سپیتا مونږ کوره وایو اوس دا کوره لفظ چې دی دا د دویم قسم سره دی اوس دا کورې د جب د سپي خبرې نه دي چې سپی په خپل خوله باندې کورې وي نه دا مونږ د سپي دپاره استعمالو مونږ د پیشو د زغلولو دپاره شړلو دپاره یو لفظ استعمالو دا دې کې راځي یا د کارغه د الوزولو دپاره مونږ خپله ژبه استعمالو یا دغه دپاره د چرګانو د پاره مونږ د کیشي لفظ استعمالو دا کیشي لفظ چې دی دا د چرګانو خپل ژبه نه ده دا زمونږ خبرې دي خو مونږ هم په عام انسانانو سره دا نه استعمالو دا مونږ استعمالو د بل چا د پاره استعمالو د هغې د یو مجبوري هغه پې مونږ دغه کوو په دې کې مثال دې کې دا الفاظ هم دغه کېږي لکه ماشوم سره خبرې کول
ماشوم سره خبرې کول خو زمونږ په پښتو کې نو هغه ته مثال په طور باندې ته د روټۍ نوم ورته اخلي خو جدا انداز باندې مثال په طور ته ورته نانی واخله یا د چیو په ځای باندې ته ورته بل لفظ داسې اخلي د ټوپۍ لفظ ورته بدل اخلي ماشوم سره د هغې د دې ماشوموالي مطابق ته خپلې خبرې بدلول دا د دویم قسم کې راځي یا لیونو سره خبرې کول خو هغه داسې خبر نه کوم چې خبرې مونږ استعمالو نه ګوره انسان په خپل ژبه باندې مختلف دغه اخلي که نه مختلف الفاظ دغه اخلي نو دا د دویم قسم دی بهایم ته په آواز کیدی شي زناورو ته څاروو ته په آواز کیدی شي نو په دې کې ماشومان هم راله په دې کې کارغان هم پکې راله هغه په یو طریقه باندې دغه کول دا ځغلوله لکه نخ یا نخه دا چې کله ته اوښ کینې نو خلک ورته نخ وي نخ دې سره اوښ کیني او دا آوازونه د ګړو والا ته او د خلکو ته بیا ښه دغې ده یا د چا چې میخه وي نو د میخې دپاره خلک څه استعمالوي کچې اوس کچې عام استعمالیږي که نه څوک چې چا علاقه کې میخې وي د هغې دپاره کچې لفظ شو د چیلو دپاره کچې هغې کې ویلی کېږي کچې شو او خریتم دغه ویلی کېږي کچې داسې یا کشي چې دا چرګانو دپاره استعمالیږي څه شي ښه بس دا مختلف ځایونو کې دغه ده او پیشو ته لکه پشي ویلی کېږي دا پشي لفظ چې کوم دی دا دې سره استعمالیږي دې که ټول داخل شو ښه د مخکې او د دې فرق مخکې چې د پاسنی چې دا د بل چا ژبه ده او دا زمونږه عام د انسانانو سره چې مونږ خبرې کوو نو دا هغه خبرین دي بلکې څاروي سره چې خبرې کوو څاروي ته کوم الفاظ مونږ استعمالو د هغه ژبه نه څاروي سره خبرې کوو الفاظو ته مونږ استعمالو پیشو سره خبرې کوو الفاظ مونږ استعمالو ماشوم سره لیوني سره دې کې د الفاظ بدلیږي که نه هغه داسې بدل الفاظ چې هغه عام انسانان پې نه پوهېږي لږه عام انسانان ته هغه نه ویلی کېږي دا دویم قسم شو دریم چې په یو حالت دلالت کوي عام خبرې نه د انسان په یو حالت دلالت وکړي یو حالت تا ته وښیي چې یاره دې سړي باندې دا مسله شته لکه یو کس دی هغه ټوخېږي اوح کوي اوس دا اوح چې دی کوي نو د دې نه معلومیږي چې د دې سړي ته سینه کې څه تکلیف شته دی بیمار دی یا د ناست خپا او دی وی اوف داسې اوف دی وکړي اوف اوس دا چې دی دا د دې سړي په یو حالت دلالت کوي چې د خفګان حالت دی بخ لفظ دی وی یا بخن مکرر هم استعمالیږي د تاکید دپاره یا بخ لفظ بخ دا په خوشحالۍ دلالت کوي دا د عربو خپلې دغه دي هغوی دا استعمالوي مونږ دا الفاظ اوف مونږ استعمالو دا اوح هم استعمالیږي بخ مونږ نه استعمالو لکه مونږ به دا وایو چې واه مونږ ورته واه وایو دا چې کوم دی دا لکه د بخ سره تعلق سره د خوشحالۍ داسې یو حالتي چې هغه حالت کې مونږه تش دغه نه لکه یو سړی خوشحال لیدل نه بلکې د هغه د خوشحالۍ یو اواز اومي اوس ته ما خو خوشحاله وویني چې مثال په طور سیرې مې اچولي زما د حالت نه خو تا معلوم چې دا د اج نه راغلی عمرې نه یا د واده مسله ده خو ما په خوله څه نه دي ویلي نو هغه دې کې شامل نه ده دا د خولې خبرې دي لکه اصوات اواز دی دا یو حالت نه دی اواز دی چې دا اواز په حالت دلالت کوي داسې دی کې نور حالتونه هم وي نور حالتونه هم په انسان راځي د اسماء اصواتو باندې تاسو پوه شوئ دا درې قسمونه شولو دا اسماء اصوات عاق نخ نخه اوحو اوفو بخ دا چې دي دا دې باندې کو عامل راشي نو عامل په کار نه کوي دا یو خبره شو بل راشه اسماء ظروف تا اسماء دی خود ضرب معنی پکې ده د ز معنی پکې ده وښه اسماء دی خود ضرب معنی پکې شته د ضرب معنی پکې شته بیا
ظرف په دوه قسمه ده، یو زمانه ده او بل مکان ده. نو چې د زمانه معنی پکې هغه دی کې دا دی اس، اذا، متا، کیفا، ایانا، امسه، مذ او منزو. دا اصل کې یو لفظ دی خو لغتونه جدا دي ښه، څوک ته مذ وي څوک ته منزو وي. قبلو بعدو دې کې بیا تفصیل شته. د دې بعض حالت چې دی نو هغه د مبني سره دی او بعض حالتونه اخوا دغه سره دي، د معرب سره دي. خو دې کې مونږ هغه حالت یادو چې په کم حالت کې دی د مبني سره دی. قطو، عوضو، دا الفاظ چې دي په دې کې زمانه په سناسو درجه کې موجوده ده. دې کې څه دي؟ زمانه. نو ظروف شو او دی اسما څه دي؟ اسما دي. اوس په دې باندې په از باندې چې عامل داخل شي نو از به مکه شانی، اذا به مکه شانی. دا نه چې از مجزوم دی، دې باندې لم داخل شوی دی، لم از شو او کولم ته لري کې نو بس اذا شو، نه، دا په خپل حال باندې دا مبني دي. په دې باندې عامل محلی کار کولی شي چې دا محلن سشي، لیکن ظاهرا لفظي او تقدیر په دې باندې کار نشي کولی. او باقی د مکان د پاره چې راځي نو حيث، قدام، تحت، فوق، لدا، لدن، اين، انا. د دې خپل معناګانې دي، په چا داخليږي په چا نه داخليږي، څنګه یې څنګه نه. خود داسې انداز باندې یاد کې چې اسماء ظروف اسما دي. د ظرف معنی ده، د بعض معنی شي هغه د زمانی او د بعض معنی شي هغه د مکانی. یاد کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. اسم غیر متمکن داغه اخیری دا اوم او اتم قسم ده. اوم قسم اسماء کنایات دی. اسماء کنایات اسمون دی، خو په کنایاتو کې خبرې کوي. کنایات مونږ په پښتو کې استعمالو، اشاراتو کې مونږ ته اشارات هم ورته وایو. اشاراتو کې پلانې سړی په کنایاتو کې لګی دی، کنایاتو کې. نو پاره کې یو کنایه ده د خبرونه، کنایه د خبرونه. کنایه د حدیث ورته ویل کېږي. مثلا یو سړی وی چې کیت زیتا، کیت زیتا، ما هغه سره خبرې وکړې، ما ورته ووې داسې 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 او هغه شان. دا کیت زیتا دا معنا ده، کیت زیتا داسې 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 هغه شان، داسې دا معنا ورکوي. کیت زیتا داسې داسې هغه شان. پوه شوئ پې؟ دا اوس کنایات دي، اوسه کنایات دي. دا هغه خبرې ونه کړي چې ما ورته څه ووې، ما ورته دا ووې دا ووې دا ووې، نه، ما ورته داسې داسې خبرې وکړې، داسې 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 دا الفاظ. دا اوس دا داسې داسې دا مونږه دا د هغې صحیح خبرو په ځای باندې دا الفاظ راوړو، خو دا الفاظ کنایه ده د هغې صحیح خبرو نه. پوه شئ؟ دا کنایه ده د هغې صحیح خبرو نه، خو دا خپله کنایه شته دا الفاظ داسې داسې. دویم کنایه د عدد نه، شمیرئ، یولس، دولس، دیارلس، د دې په ځای باندې زه استعمال کم کم کذا، دومره 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 اغمره، دا داسې معنی ورکوي. کم کذا، کم کذا، کم کم، څومره څومره، کم، کذا دومره، څومره دومره. دا الفاظ چې دي نو دا الفاظ دا کنایه ده خو د عدد نه ده. څومره دومره دا موږ په خبرو کې نه استعمالو،
چې ما ورته هغه ته خبرې وکړې څومره دومره نه دا مونږ په عادت کې استعمالو شمیرې والا سی شي که نه په هغې کې استعمالیږي پوه شوې پې دا خبره اسماء کنایات په دې ځای ختم شو بس کیته زیته کم کذا دې سره ختم شو دا یو سوایي خبره ده دا سوایي خبره ده خیال کوه لکه کم اوس دا کم چې دی دا کم په دې کم کې خو ابهام خو پکې شته که نه کم کې ابهام شته کم څومره نو ته څومره څه یادې څومره دومره بس په دې کم کې خپله ابهام شته دا ابهام به مونږ ختمو په تمیز دا ابهام به مونږ ختمو په تمیز ته متوجه شه لکه دا ابهام به مونږ په څه باندې ختمو تمیز ځکه چې مخکې کم ذکر شنو دا کم خو د شمیرې په ځای رالی که نه شمیره ده که نه لکه 11 سړي تا اوس د 11 د شمیرې په ځای باندې کم لفظ استعمال کو یا قضا کم ځای کې استعمال شنو د شمیرې په ځای رالی قرآن نه دی چې د شمیرې په ځای څنګه چې په 11 12 کې ابهام و تا وی 11 سړي تمیز دی ولا واقع کوو نو دلته به د کنایم تمیز واقع کې که نه تمیز بوله راوړې که نه هغې کې ابهام دی خو دې کې ابهام دی که نه خو هغه ښه صراحتاً خبرې وې دا په کنایاتو کې لګې دی نو هلته د هغې تمیز راته خو دلته به ول تمیز راوړې که نه د دې وجې کم په دوه قسمه دی کم په دوه قسمه یو استفهامیه بل خبریه استفهامیه مطلب دا چې د کم معنی تپوس کم رجلا عندک څومره سړي دي تا سره استفهام د تپوس خیال کوه د یو معنی تپوس دی او بل د کم معنی ډیر د کم معنی ډیر ډیر نو د هغې ته خبري ویلی کېږي تا له یو قسم خبر درکوي خبري ته په دې وي نور معنی د څه ده ډیروالي ده کم من قریة اهلکناها قرآن کریم کې الله تعالی کم من قریة هلته خو په من داخل شوی دی کم قریة اهلکناها دا نه وی چې کم قریة هلکه څومره کلي ما هلاک کړي دي الله تعالی وی نه کم من قریة ډیر د کلو نه مونږ هلاک کړي دي نو د کم دوه معنی شولې یو کم استفهامي بل کم خبري پوه شئ پې د کم استفهامي مان تپوس دی چې ته تپوس کې نو هغه کې به ته کم استعمالولی شي او که ته ډېر معنی د ډېروالي کې نو هغه کې هم ته کم استعمالولی شي اوس فرق به څنګه کې نو دا وروستو چې کم ټکی دې پسې راځي دا تمیز دې کې بیا فرق کېږي نو د بره دپاره تمیز مفرد منصوب وي کم رجلن کم رجلن څومره سړي دي ته چې ته مطلب استفهام اخلې نو ته به وایې څومره سړي نو کم رجلن به وایې کم رجلن څومره سړي څومره سړي څومره سړي نو د دې کمې استفهامي تمیز به مفرد منصوب وي او د کمې خبري معنی چې دای چې لکه ډیر د کلو نه نو د هغې مفرد مجرور هم راځي کم رجولین عندک بیا به څه معنی کې کم رجولین عندک ډیر سړي دي تا سره کم رجولین عندي ډیر خلق دي ما سره دا معنی به کې دلته کم بلدین دی بلد مفرد دی او مجرور دی کم بلدین زرتو د ډیرو کلو ما زیارت کړی دی کم بلدین دلته استفهام نه دی چې د څومره کلو ما زیارت کړی دی نه د ډیرو کلو ځکه چې وروسته د دې نه مفرد مجرور راغلی دی دې نه معلومیږي چې دا کم خبري دی هغه د ډیروالي معنی لري پوهېږې او کم رجالین دلته ګوره جمع راله
مجرور دا به مضاف مضاف الیه غوندې جوړی ده هلته ممیز تمیز دلته مضاف مضاف الیه تمیز په حقیقت کې بلدین دا تمیز دی ښه مضاف الیه نه دی دا تمیز دی خو دی مجرور ارزي کې تمیز منصوب نه ښه د دې تمیز چې دی دا مجرور راځي ښه پوهېږي دې باندې خو مجرور ولې راځي دی ورته به مضاف مضاف الیه ته رالی وي دا د اضافت د وجې نه کم مضاف دی او بلدینه مضاف الیه رجال مضاف الیه دی بیا داسې وي خو ترکیب دغه شان نه کوي ښه ترکیب چې کم دی د ممیز تمیز دی خو دا تمیز مجرور دی تمیز مجرور راځي ښه کم رجال لقیتهم د ډېرو کسانو سره ما ملاقات کړی دی دا د کم تش تاسو ته ما معنی وښوده چې کم د دې دغه دوه معنی راځي استفهامي تپوس کوي خو د هغې نه وروسته به مفرد منصوبي او د ډېروالي معنی چې نو مفرد مجرور هم راتلی شي او جمع مجروره هم راتلی شي پوه شوئ پې آخري نمبر 8 مرکبات دي او د مرکب غیر مفید دی ښه یو مرکب مفید دی جمله زر عالم دلته کېناستم دا پوره جمله ده دا نیمګړې جمله ده مرکب بنایی مراد ده مرکب بنایی دا د 11 نه انسې 11 11 12 14 14 15 16 17 18 19 دا انسې چې دي که نه دا انسې دا مبني دي دا انسې څه دي دا 19 پورې 19 پورې د 11 نه 19 پورې شمیره چې دا مبني دي ګوره ما اوه جاء راغل 11 11 رجلن سړي 11 سړي نو 11 رجلن دا هم ممیز تمیز شو لیکن فاعل واقع شو کو واقع نشو جاء را لکنه جاء 11 وس 11 په خپل حال ده دا ما احدو نکو چې دا غنځ فاعل واقع کوم فاعل واقع دی لیکن 11 په خپل حال باندې دی ولی دا مبني دی دی باندې عامل کار نه کوي زم جاء رال یولس سړي نو دا یولس فاعل شکو نشو فاعل شنو ولی زب احدو وما زب احدن کوما نه 11 رال مالا 19 سړي 9 بزویما 9 بنویما پوهیږي دی باندې او کنا ز پر رأیتو داخل کم امک بی رأیتو 11 کوكبا قرآن کریم کی چی دی 11 دا احاده چې په دې باندې کم زبر دی دا په دې باندې چې کم دا فتحه ده دا د رأیتو د وجه نه ده دا د خپل مبني والی خپل وجه ده مررتو بی 11 داسې به وي بدلیږي نه خبر باندې پوه شي د 11 نه تر د 19 پورې شمیره صرف د 12 شمیره چې کم د 10 په خپل حال ده او اسنا چې د غلط بدلیږي را بدلیږي صرف دغه یو هغه په دې یو انسه کې د مخکنی جز چې د لګ دغه کېږي دا معرب ده پوه شئ په دا ستاسو د اسم غیر متمکن سبق ختم شو